د ملکن شلي ځمکې زرخیزي کولو په غرض د صوبایي حکومت لخوا شروع شوی رنګ محله لیفټ اریګیشن سکیم سرته رسېدلی د دې منصوبې سره به 600 ایکړه ځمکه زرخیزه شي. تفصیل ګورو عمران زریاب په دې رپورټ کې. د ملکن پیران رنګمالا او د خواوشا سیمو د کروندې ځمکې د اوبو د نشتوالي له کبله د ډېرې مودې راسي شړې پرتې وې، ولې کروندګرو به ټول کال د باران انتظار کوو په کومې چې به د فصل اوبه خور کولی شو. خو صوبایي حکومت څو کاله وړاندې په رنګمالا لیفټ اریګیشن سکیم کار پیل کړو او د اریګیشن محکمې دا منصوبه د 10 کروړو روپو په لګښت سرته ورسول. د دې مهمې منصوبې له برکته به 600 ایکړه ځمکه د اوبو لاندې راشي. د محکمه اریګیشن ایکسین آفتاب خان وینا ده چې کروندګر به اوس د باران انتظار نه کوي بلکې هر وخت به ورته اوبه میلاویږي. سره د ترکې ډېرې دلته به مواقع راشي. دلته چې کوم ان ریګیټډ ځمکه وه چې اوبه ورته نه وي د رنګمالي کلي وطن او د دغه سره مخکې د نور کلي چې کوم دي ورسره نو هغې ته به د دې اریګیشن دغه سره دغه ځمکې به سیراب شي او اکانومي د دې علاقې چې دا به ډېر دغه شي، فصلونه به دغه شي، د خلکو زندګي چې ده هغه به امپروف شي او دغه علاقې دپاره چې دی دا ډېر یو د خوشحالۍ او د دغه سکیم دی. ځایي کروندګر دا منصوبه په خپل ژوند کې یو لوی بدلون ګڼي او غوښتنه کوي چې زر ته زره دي د دې منصوبې پرانیسته وشي چې د کروندګرو خوب په حقیقت کې بدل شي. دغه علاقې چې وي نو دغه به وچې پرتې وي، د پیرانو رنګمالا چې کومه ده جي او د دې سره لکه ډېرې علاقې کور شولې، دغه به باران ته لکه انتظار و د دغې ځمکو والا خلکو اوس لکه ډېر خوشحالې دي په دې شیز باندې. دا اوبه چې کله چالو شي دې سره به چې دین د ځمکې چې دین زرخیزي به شي او خلک ورته په انتظار دي زمیندار چې یاره دې سره فصلونه او دغه به ډېر ښه شي. د سیمې خلکو دا منصوبه یو عظیم عمل ګڼلی دی او وایي چې اوس به د سیمې تیارې روښانه شي او د ولس ژوند کې به ښکاره بدلون راشي، کوم چې د حکومت یو مهم ګام دی. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.